حکومت چې کم د نمبر پلیټو د پاره قانون جوړ کړی دی لکه د خیبر پښتونخوا گاډه چې دی هغه به اوس په پنجاب کې نه چلیږي دغه شان د اسلام آباد نمبر پلیټي نو هغه هم په پنجاب کې نه چلیږي چې د پنجاب خپل نمبر پلیټي نو هغه گاډه به چلیږي د دې نه مخکې موږ به دې باندې ویډیو کړو نو ځینې کسان وایي چې اوس موږ پنجاب ته ځو او هلته کې موږ خپل گاډه بیایو او زموږ د صوبې گاډی او زموږ گاډی موږ د خیبر پښتونخوا یو نو هلته کې به گاډه چې دی دا به چینج کوو نو دې لپاره د گاډي چینج کېدو چې دی څه ضرورت نشته او ویډیو کې موږ هم ویلي دي خو ځینې کسان هغه ویډیو چې دا پوره نه ده کتلې په هغې کې دا تاسو ته ویلي چې 120 ورځې چې دی دا تاسو چلولی شئ لکه د پنجاب کې تاسو 120 ورځې چې دی تاسو د خیبر پښتونخوا گاډه چلولی شئ 120 ورځو نه سیوا وشو نو تاسو به هلته کې دغه گاډه چې دی دا به رجسټر کوئ که رجسټر یې ونه کړو نو بیا به دغه گاډه چې دی به ستاسو نه ضبط کېږي لکه حکومت چې دی دغه گاډه به ستاسو نه اخلي نو تاسو که پنجاب ته ځئ یا د پنجاب گاډه دی خیبر پښتونخوا ته راځي نو په راتلونکي وخت کې دا قانون په خیبر پښتونخوا کې هم جوړېدی چې اوس دا قانون چې دی دا په پنجاب کې جوړ شوی دی زموږ د صوبې لا دا قانون نشته نو د اسلام آباد د نمبر پلیټ کم گاډي چې دي نو د هغې گاډو ویلو چې دا ختم شوه لکه زیاتر کسان به د اسلام آباد نمبر اخیستو نو 1 لاک 1.5 لاک روپۍ چې دی هغه به یې ګران اخیستو نو اوس هغه سیسټم چې دی هغه دې ختمی چې په کومه صوبه کې تاسو اوسېږئ نو د هغه صوبې گاډه چې دی هغه به تاسو د ځان سره چې دی هغه به ساتئ او په هغه نمبر پلیټ کې به هغه گاډه ساتئ ځکه چې وایي د دې دا ټیکس سره چې دی چې دا د صوبې ته جمع کېږي نو د دې د وجې نه دا قانون چې دی دا جوړ کړی دی